پاکستان کې یوم تکبیر ورځ مناو شوې ده. د یوم تکبیر پر ورځ باندې عمران خان د جیل نه ډیر اهم پیغام جاری کړی دی. په هغې باندې هم تفصیلا خبره کوو. په یوم تکبیر باندې هم خبره کوو چې یوم تکبیر مونږ ولې مناوو، د دې شاله پس منظر څه دی. بل د ډاکټر عبدالقدیر خان لور هم یو ډیر غټه شکوه کړې ده د پاکستان حکومت نه، او پاکستان حکومت کم غټ مسټیک کړی دی، مسلم لیگ نون حکومت کم غټې غلطیانې کړې دي. په هغې باندې هم په دې ویډیو کې خبره کوو. بلکې ټول نړۍ باندې هم په دې خبره کوو چې ډاکټر عبدالقدیر خان لور د پاکستان حکومت نه څه ګیله کړې ده. خو هغې نه مخکې په یوم تکبیر باندې خبره کوو. هغې نه پس په تاسو خپله د ډاکټر عبدالقدیر خان لور چې کومه ګیله ده په هغې باندې به تاسو خپله پوه شئ چې کله تاسو یوم تکبیر ورځ وپېژنئ. پرون 28 مۍ وه. 28 مۍ چې کوم دی د پاکستان یوم تکبیر ورځ مناوله کېږي. دا ځکه مناوله کېږي چې په 28 مۍ 1998 کې پاکستان ایټمي طاقت جوړ شو. په 28 مۍ 1998 کې پاکستان ایټمي دماکې کړې وي. نو هغې نه پس پاکستان هر 28 مۍ باندې خپل یوم تکبیر مناوي جي. او دغه ایټمي دماکې پاکستان د ډاکټر عبدالقدیر خان په وجه کړې وي چې په ډاکټر عبدالقدیر خان پاکستان ته ایټم بم جوړ کړو. نو اوس د ډاکټر عبدالقدیر خان لور څه شکوي کړي دي، راځئ په هغې خبره کوو. ډاکټر عبدالقدیر خان لور د یوم تکبیر پر ورځ ډېرې غټې ګیلې کړي دي. ډاکټر عبدالقدیر خان لور ویلي دي څه خبره کړې ده. یوم تکبیر پر ورځ مسلم لیگ نون حکومت چې کوم دی هغوی په اخباراتو کې په رسالو کې غټ غټ تصویران ورکړي. نواز شریف پکې خپل تصویر ورکړی دی، شهباز شریف خپل تصویر ورکړی، مریم نواز خپل تصویر ورکړی، ایون د بوټو صاحب تصویر چې کوم دی هغه پکې هم په اخباراتو کې ورکړل شوی د مسلم لیگ نون حکومت د طرفې. بوټو تصویر خو ورکول ځکه پکارو چې بوټي هم د ایټم بم دپاره د ډاکټر عبدالقدیر خان ډېره زیاته مرسته کړې وه، او ډاکټر عبدالقدیر خان ډېر زیات بوټو سپورټ کړی. بوټو وی تاله به مونږ فنډینګ کوو. ډاکټر عبدالقدیر خان لی وی چې تاله به مونږ پیسه درکوو، خیر د مونږ په پاکستان کې سخت تېرو، مونږ به واښه خورو خو ته به مونږ له پاکستان ایټم بم جوړوي. دا بیان چې کوم دی د بوټو صاحب ډېر زیات وایرل شوی جي. نو ډاکټر عبدالقدیر خان ایټم بم پاکستان ته جوړ کړو. خو په دغه رسالاتو کې په اخباراتو کې پرون 28 مۍ باندې زموږ د مسلم لیگ نون حکومت او د پیپل پارټۍ چې کم کسان دی پکې خپل تصویران ورکړي. د ډاکټر عبدالقدیر خان تصویر پکې چا هم نه ورکړی، نه ډاکټر عبدالقدیر خان چا یاد کړی دی. چونکې دغه ایټم بم چې جوړ شوی دی په 1998 کې چې کوم ایټمي دماکې کړي دي، نو دا موږ د ډاکټر عبدالقدیر خان په وجه باندې کړي دي. نو د ډاکټر عبدالقدیر خان لور په دې باندې خفه هم ده چې زما پلار پاکستان دپاره کم خدمات دي، کم سروسز دي، نو هغه د مسلم لیگ نون حکومت هغه رنګ اپریشیټ نه کو. ډاکټر عبدالقدیر خان لور ویلي دي چې زه فخر کوم چې زما پلار پاکستان دپاره ایټم بم جوړ کړی دی. خو زما شکوه دا ده چې زما پلار نور هم ډېر سکول غوښتل پاکستان دپاره، خو هغه چې پرې نو خو هغه له بیا چا موقع ورنه کجي د ایټم بم جوړولو نه پس. زما ګیله دا ده او دا زما افسوس زه کوم که چېرې زما پلار له موقع ورکړل شوې وه او هغه پرېښودلی شوی، نو هغه به پاکستان دپاره نور هم ډېر ترقي د پاکستان دپاره پاکستان ته ورکړې وه جي. دا د ډاکټر عبدالقدیر خان لور دا وینا کړې ده او دا شکوه کړې ده. بل طرف ته عمران خان هم د اډیاله جیل نه یو ډېر غټ پیغام جاری کړی دی. عمران خان ویلي دی چې جیل قوانین مطابق زما خپلې ښځې بشرا بیبي سره هفته کې صرف 30 منټو دپاره ملاقات وی شوی دی، خو هغه هم ډېر وخت شو چې نه کېږي. نن دغه پروګرام، نن دغه ملاقات شیډول خو د شیډول شوی، خو بیا هم دغه ملاقات ونه شو. بشرا بیبي 13 میاشتو داسې صرف ور صرف په دې وجه گرفتار ده چې مسلم لیگ نون حکومت د بشرا بیبي په گرفتارۍ باندې ما ته زور راکوي، ما ته تکلیف راکوي. لکه ما ته تکلیف راکولو دپاره دی بشرا بیبي گرفتار کړې ده. دې مطلب دې نه علاوه په بشرا بیبي باندې وایي هېڅ قسم جرم نه دی ثابت شوی. دی چې هر څوک وکړي د دی فرعونیت مخامخ په زه هېڅ کله هم ټیټ نه شم او هېڅ کله به هم هار ونه منم او هېڅ کله به هم زه ډیل ته تیار نه شم. او وایي زما سلمان اکرم راجا ته دا پیغام دی، خپل وکیل ته پیغام هم جاری کړی دی چې های کورټ کې د جیل حکام خلاف توهین عدالت درخواست دایر کړه او هغې سره بنیادی انساني حقوق خلاف ورزۍ باندې سپریم کورټ کې پیټیشن هم دایر کړه. او تاسو ټول تیار اوسئ، ډېر زر به ملکګیر احتجاج کال زه ورکوم جي. دا عمران خان پرون د یوم تکبیر پر ورځ باندې د جیل نه یو ډېر غټ بیان، یو ډېر غټ پیغام را لېږلی جي چې کوم مې په دې ویډیو کې تاسو سره شریک کړو. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.